دام راځي چې تاسو د مخ د وهلو نه اجتناب کوئ. مخ مه وهئ. دا په دې وجه باندې چې مخ دا ډېر عزتمند دی او د مخ په ذکر کولو باندې د انسان د ټول وجود باندې دلالت کوي. اسلم وجهه معنا وسئ خبره داسې نه ده څنګه چې دی وایي بلکې چا چې تابع که ذات خپل وجهه وجود خپل باډي خپله نو باډی کې دننه زړه شامل دی سترګې پکې شته دی غوږونه شته ژبه شته دی دماغ شته دی خپل سوچ خپل فکر خپل خواهشات خپل ارزوګانې دا ټول به دې څه کوي تابع کوي وی لله د الله دپاره وهو محسنا په داسې حال کې چې دی متبع سنت همي متبع سنت همي محسن متبع سنت محسن هغه سړی چې هغه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. اسلم وجهه کې د محسنون دې سره څه تعلق دی؟ دا اصل کې کرټیسزم دی یهود او نصارا باندې چې تاسو کې اسلام خوشتره په خپلو ادیانو باندې لیکن تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نه کوئ. دویم شرط په تاسو کې نه دی موجود په دې وجه د جنت مسله ستاسو دپاره ګرانه ده. تو چا چې دا کار وکړو دوه خبرې شوې په دې کې یو به اسلام وي اسلام او ایمان آپس کې به د تعلق وي که د یو سړي په زړه کې ایمان شته دی او په خوله باندې د هغې اقرار نشته او دته دنیا کې ډېره غټه خطره ده چې هسې نه مسلمانان یې چېرته جهاد کې مړ نه کړي لکه یو سړی خو د چا د زړه نه نه خبر که بعضې کسان و داسې چا کمزور مؤمنان و ایمان و پکې لیکن ښکاره کولی نه شو. دا چې ته حدیث د حوض تا چېرته ویلي یا حدیث و شفاعت کله چې دوه نیمې صفحې دی په صحیح بخاري کې لیکن دا مسله حل شي. سفارش چې کله شروع شي جهنمیان د جهنم نه الله روښکل شروع کی څه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفارش څه د صحابه کرامو شهیدانو صلحاو ډېر ډېر خلک به سفارشونه کوي او ځي به جهنم ته هلته نه خپل خپلوان پېژنګلو راوباسي د چا چې ایمان او اسلام دواړه موجود وو. آخر کې ملائکو ته ورشي چې ځای تاسو هم که پکې څوک پېژنئ تاسو هم راوباسئ جهنم نه. ظاهري علامات چې ختم شي نو بیا به الله تپوس وکړي چې بس ختم شو نور پکې نشته نو هغوی وایي چې نور نشته. الله وایي فلانه فلانه مؤمن و خو زړه کې ظاهر کې اسلام نو قبول کړی د سیرې د وجې دغه به آخري کسانی چې الله به د جهنم نه راوباسي. دا صحیح بخاري حدیث دی د صحیح بخاري 100% صحیح حدیث دی. داسې مؤمنان وي بعضې چې په خولې غریبانان اقرار نشي کولی د هغې ظاهري ظلم او بربریت ته وجې مکه کې هم داسې ډېر شي خلک و مدینه منوره کې مو اوس به هم ډېر شي داسې د کم سړی چې هغه په زړه کې مؤمن دی نو ظاهر کې خو موږ ته هغه نه دی معلوم لہذا د هغه قتل و قتال هر څه جایز وي لیکن دراصل الله د هغه په ایمان پوه دی نه الله به هغه راوباسي. دا حدیث یې مونږ ووایي زمونږ استاد مونږ ته ووایي چې دغلته به الله ثابته کړه چې عالم الغیب څوک دی. دا ګوره عام حدیث ته خلک یې وایي لیکن دا استدلال ته چا نه دی کړی هغه له الله ډېر عجیبه ځیرکتیا ورکړې چې هېڅ چا ته پته ونه لګیا نه ملائک خبر شو نه انبیا خبر شو نه صلحا خبر شو نه شهدا خبر شو صرف الله ته علم و چې او څه داسې پاتې دي چې د هغې په زړه کې ایمان موجود و الله به هغه هم راوباسي. دنیا کې د خپل ځان بچ ساتلو دپاره احسان ضروري دی په دې معنا چې د رسول الله اتباع وشي نو ستا اسلام به ښکاره شي. د اسلام او ایمان دا یو څیز دی په دې لحاظ باندې چې ایمان د زړه نه شروع شي د زړه د اتاه گهرایو نه نو د هغې عمل په آثار اندامونو کې ښکاره شي اسلام ته جوړ شي. خو چې کله انسان اسلام باندې عمل کوي نو هلته ایمان ته مضبوطوالی ملویږي. دغه وجه چې په شرعي کتابونو کې ایمان اسلام مترادف ګڼلی شي. نور بنیادی طور دواړو کې فرق دی. د ایمان تعلق زړه سره دی او د اسلام تعلق ظاهر سره دی. منافقین اسلام قبول کړو ظاهر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وی
منس کو داغا پول الضالین بے امینم وی لیکن وہ کافر دی ولی دائی پزل کی ایمان نو ایمان بنیادی چیز ہے البتہ دنیا کے دو مسلمانانو د توری نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې انسان په خولې باندې هم د اسلام اظهار وکړي ځکه مونږ اقرار سره تسلیم په خولې باندې وینا ضروری ګڼو دی وجه ده چا چې تابع ک خپل ذات د الله د پاره په داسې حال کې چې د متبع د سنت هم وي نشتره د لپاره اجر د رب پني ولا خوف علیهم او نبی سیرا پدی باندې ولا يحزنون او نبی غمجن کی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اختلاف خو موجود دی کنه اختلاف شته د يهود په میاس کې او د نصارا په میاس کې لیکن دی د اختلاف نه هغه خلاف جوړ کو چې هغه شر دی هغه اختلاف جوړ کو چې هغه شر دی اختلاف عدالتا خبر یاد ساته امام شافعی د یو خپل ملګری سره بلکې غالبا دا استاد دی چې هغه سره سم مناظره وکړه په یو چیز باندې ډیره زبردست مناظره وشوه و چې سار شنه امام شافعی هغه سره ملو شنه امام شافعی په سلام کې پهل وکړه السلام علیکم ابه ورته ویل چې آیا دا نشي کېدی چې د اختلاف ساتلو باوجود موږ دوه خرونه شو اختلاف ساتلو باوجود مونږ دواړه خرونه شو هغه استاد وی ما د شافعي امره خو خيار نه لیدل زموږ د عجیبه خلک دی پټې غونډه اختلاف ویلا شي یو بل ته شاکړي هغه دا سم جوړ کړم ولا خبره وانه بس یو د یو غریوان کې لاس کړي بل د بل غریوان کې لاس کړي اختلاف موجود دی يهودیت په خپل وخت کې صحیح دینو نصرانیت په خپل وخت کې صحیح دینو او الله دواړو ته کوله اجازه ورکړو ته سیدنا عیسی علیہ السلام دین د سیدنا موسی د دین ناسخ نه بلکې داغه د دین وضاحت وکړو نجل رڼا ته وي واریو نمبر رڼا ته وي خو واری هغه رڼا چې بنیادی وي آسمانی کتابونو کې بنیادی کتاب هغه تورات ده انجیل د تورات د بعض احکام وضاحت کوي زبور کې احکام نشته رغه د وظایف کتاب نه آخر کې قرآن راغی نو دا مهیمنن علیه دیکھو ناسخ هم دی هغه مخکنو ډېر شي احکام منسوخ کړم دي لیکن دی دا هغه د غلطو آیتونو نشاندهیم کوي حفاظت کوي دا د آسمانی کتابونو یو انداز ده اس قرآن مجید سره اختلاف چې څوک ساتي نا مسلمان نه پاتې کیږي لیکن قبل انسان سره سے فکری اختلاف پاتې شي پس بعض آراو په بنیاد باندې نه هغه سره اسلام نه بهر نوځي د دې وجه نه اجتهادي اختلاف مسلکی اختلاف دا وایي میس دا ختمیږي نو دا ختمه امه قدام کې ختم کې بیا به علم ختم شي د علم د وجود د پاره اختلاف ضروری ہے چې بدعت نه یو ځای کې شرک نه اجتهادي اختلاف نه بیا به علم کې جمود دي علم کې جمود لري ټول مقلدین دي مې سوچ نشته کچا صحیح خبره کړه خلک دا غیم تقلید کوي کچا غلطه کړه دا او دا غیم تقلید کوي نه دی کې علم شته نه دی کې علم شته دا چې خلق پکار دي چې هغه دي موازنه وکي نو علاوه وا جمود ماتي خدای اختلاف فائدہ زموږ خلک پدې نه پوي اختلاف خو چراغ یو بل پسې مونږ نه کوي دا وتا ته چا نه وي چې مونږ ور پسې مکو نه دا چا ویلي چې دوسر رقم خادي پرې دا د خلکو خپل کار ده اصل لاره تاسو طالب علمان یا د قرآن زموږ یو وصیت یاد ساته دا عوام دي کنه دی وتا لوبي را لوبي د دې په आपस کې یا پزمکه باندې جنگي یا به چرته په یو نکاح معاملې کې جنگي یا بل څه معاملې کې جنگ وي نیو بتا سره ودرېږي بل مولوی صاحب سره ودرېږي اورنګ بدل شي ورکی د دین جامع بستانه وزي او اصل ګټه وټه پکې داږي आपस کې دلته ټول مرهم دا حرکتونه کوي یعنی د دین سمجھ آئے خلق کی چا په دین باندې عمل هم کوي
نه سړی چې جمعات ته نه راځي بار ناست ټول عمر سګرټ څکي دا ستا بدي نه څه کوي. زموږ ډېر مشران په داسې خلکو دوکه شوي وو چې بار به ناست او ټوپک به ورسره او سګرټ په سګرټ به یې څکه اګیره به یې هم خورېده. موږ به ډېر وایو چې دا خو دشمنان دي محافظ نه نه جي ټوپک دی ورسره. آئے خلقو زموږ دین برباد کړه. دې چیز ته همیشه خیال ساته جنګونه مه کوئ چا سره. اختلاف فکري ستا صرف دا ذمہ داری ہے چې ته وایې بھائی دا کار کم کیږي د دې خلاف دا دلیل دی دا پرېښودل پکار دي. بس تا خپل خبر ورسو بس خبره ختم. اوس که د یو سړي څه سوالي تپوس کوي هغه تاکې جواب تاله درځي نو جواب وکړه. که جواب نه درځي نو چا نه جواب زده کړه. سوال یې وکړه ته وایې ماله جواب نه راځي زه به وګورم بیا به تا ته ووایم. دلته کې دې ځان له ګرمېږي هغه ځان له ګرمېږي. ادب الخلاف چې کوم دی هغه نشته دی. ادب الخلاف یاد ساتل پکار دي. اختلاف وي زموږ دا خلک عجیبه عجیبه خبرې هم کوي خو بیا وروستو هغه چل نه کوي. لکه وایي خلک چې امام شافعي به راغی که نه د امام ابو حنیفه د قبر خواله نو هلته به یې رفع الیدین نه کول. ولې ځکه چې د امام ابو حنیفه دا مذهب نه و نو د هغه د وفات نه وروسته هم د هغه د مذهب څه کول خیال یې ساته. ظالمه ته خدای ژوندي هم نه ساتي. تو ښه پوهېږې چې فلان کی مذهب دار دی لړ شي د هغه په مسله باندې به درې دعاګانې وکړي. یعنې قصه یې کوي خو دا قصه یو مطلب نه پوهېږي. دا کیسه صحیح نه ده کیسه ده خو بار کې د هغې مطلب رواداري ده. ما خپل داسې ډېر ملګري لیدلي دي چې که دلته کې راشي زه ورته وایم مخکې مونځ کوئ نماتې تاسو دلته څه چل کوئ په کومه طریقه کوئ زه ورته طریقه وښیم. زمونږ استاد هم دغه خیال ساتل لګي چې را به یې په هغه طریقه به یې مونځ کوم. ډېر اهل حدیث هم دلته راشي زه یې مخکې کوم زما په طریقه مونځ وکړي. لکه هغه پوهېږي چې دا یو مرکز دی دا تباه کول نه دي پکار. خو دا تودې تېروي که نه بس خامخا خپل مرض ښکارېږي بس ځای ته به شي. دې څیزونو ته خیال ساتل پکار دي. زمونږ دا اختلاف چې کوم دی دا اجتهادي اختلاف دی. د یهودو د نصاراو اختلاف هغه هم اجتهادي اختلاف و. هغه ورسو هغې اصولي اختلاف دی. یو بلې بېدینه وګڼو. زمونږ خلک هم یو بل بېدینه ګڼي. زمونږ کوم خلک چې قرآن وایي نو هغې هغه خلک مسلمانان نه ګڼي د سره چې ای په دې ورځو قرآن ته نه کښېني او هغې مقابله کوي نو هر څه وایي لیکن قرآن خواله نه راځي. دا هغه شیطان یو ټاکې پیدا کړی دی. کاش چې مونږ په دې پوه شوی وی چې ان شیطان لکم عدو مبین. دا ټول حرکات چې کوم دی دا شیطان کوي. اهل علم دواړه دي لږ خپله رویه بدله کوي. ستاسو کم اختلاف دی فرعي دا اصولي اختلاف ته مه رسوئ. ورنه دغه مثال له ستاسو مخکې وقالت اليهود وایي یهودیان لیست النصارى علی شیء ندي نصرانیان په هیڅ دین باندې علی شیء من الدین. وقالت النصارى وایي نصارى لیست اليهود علی شیء ندي یهودیان پس سیز باندې د دین. قرآن تردید بس مختصر جمله کی وهم یتلون الکتاب او حال لارې چې دی دا الله کتاب لولي. دا الله کتاب مسلمانانو سره یو دی که دوه دي؟ دا خو اقبال هم کله کله خان دي چې حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بری بات تی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. حرم هم یو دی منځ هم یو دی پیغمبر هم یو دی قرآن هم یو دی. مسلمانانو لا جمع کوونکي دوه څیزونه دي عالم کې. یو قرآن دی یو ذات دی د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. په دې باندې امت جمع کېږي. حکم چې بدعت کوي نه هغه د سنت وایي. مسله دا خبره یعنی که هغه باندې دا واضح شي چې دا بدعت دی دا مسلمان نه پرېږدي. خو آخر ضد او اناد هم څه شی دی د شیطان لمس هم څه شی دی خپل مصلحتونه خپلې فایدې هغه هم څه شی دی د هغې د وجې نه وله دیني رنګ ورکوي. خو نه په دې ټول پوهېږي چې بدعت بدعتي او سنت سنتي خو جمع کېږي ورې په دغه څیز. تا که کتلي په ختم نبوت باندې ټول امت یو ځای دی که نه دی؟
دغه غزاد ته دې کې ته مسلمانان غړي کافر وې غړي مسلمانان یې غني خلک بار ورته مسلمان نه وای دې مسله کې یو ځای کړل نه دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کې کومه دفعه چې دا د رسول الله د عزت او د نبی عزت په کې ټول قوم یو ده کنه جدا جدا ده هغه لبیک یا رسول الله تاسو ویلې هي بي دینه دی هغه هم دې کې متفق دي دا د وسونه چې په اتفاق راځي د امت مسلمه او کاش چې ته صحیح توجه کړی شه نور سونه پرې ده هم دې باندې مهنت پکار دی چې قوم په دې باندې صحیح راجم شي دا اجتماعیت دی اوس لیکن دا جذباتی اجتماعیت دا عقیدی په بنیاد دی او شي خبر وړه رسم شي الکتاب نه مراد د الله کتاب نه او حال لري چې دی الکتاب للی کذالک قال الذين دارنګ ویل وای کسانو لا يعلمون چې نه پوهدل تفسیر روح المانی وغیرہ دالی کی چې هم مشرکو العرب دا العرب مشرکان ویل لا يعلمون دي غریبم ځان ډېر وېګنه مشرکانو ځان ویل وېګنه ولې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد دي موږ د اسماعیل علیه السلام نوسیو عقیده چې نشته غریب يهود تم بي دینه وي نصارا ته ویل ودا درې ډېر شوي قران ذکر کړی يهود نصارا او مشرکین دای کار دارې چې هغه پس پوریږي نه لګیا دي مثل قولهم دې دا نه پشان فلا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون دا الله با فیصله کوي دی پمیس کې د قیامت پر پاغه سیس کې چې په کې دی اختلاف کوونکی دی فرعي اختلاف نه اصول اختلاف جوړ کو تفریع اختلاف الله تاسو نه کوي دغه هر مجتهد سره د حدیث نه یا د قران نه دلیل وی اگر چې د بل پنيزو پای کې څه کمزوري وي خدارا چې تاسو ټول سنن ترمذی د یو خ قابل استاد نه وای لا بتا د هر جا مذهب دلایل خو تاکہ وہ بیا شعور پیدا شي چې بھائی دا فلانه به دلیل نه دی ایک وته صرف داس دکې چې دا فلانه مسلک راجح دی دا فلانه کې مرجوح دی راجح معنی غورا ولا مرجوح معنی غورا نه غلط ورته څنګه وي فلانه غورا دی فلان کې نه دی غورا پښتو متل هر چا د خپل چاټوري شملې خوږی ښکاری نه سړی په کم مسلک رواني غدا خخ کاری بس تو دې کې وا خبره کې کوم چې زم برداشت په پیدا کې برداشت پیدا کا ته چې په کم قانع مطمئن هغه قابل برداشت خو دې لپاره سنن ترمذی ویل پکار دی پاره طریقه نه کم جنگونه چې زموږ مدرسو کې بګي نه دا راجح او مرجوح اولا غیر اولا او وجه ترجیح بیانول دا ضروری ده دا په خیال لا کې سړی بیانې کنا دروازه وسره یو حدیث وي سنن ترمذی یو حدیث ته یو سړی دروازه په دغه انداز وي او چې دی یو شپېته او یا حدیثونه وي نو بیا ورته تدریب کوو اوس په خپله وپوهشت ودي وي خو ټول خو یې که د امام ابو حنیفه مذهب د پاسه کوي او د نورو هغه ټنګوي یعنې ته به وایې چې د بل امام سره دلیل نشته پاکستاني مدارسو کې دغه شان کېږي ځکه زموږ عالم چې راشي د بل مذهب نه ښکاري د دې وجه دغه ده چې طریقه تدریس د حدیث صحیح نه ده عرب محدثین په دې ښه سوچ کوي کار پې کوي هلته کې زه ناست یم د هغې درسونو کې هغې یو حدیث وایي ګنټه کې یو حدیث زیات نه زیات وه خو دا یې کار دا چې نیم حدیث یو شاګرد له ورکړي نیم بل له د دوو څلورو کسانو نمبر یي وجوه ترجیح طلبا په خپله ښیي بګي چې د فلانکي د مذهب راجح په دې دی چې دلته کې دا چل دی دغلته راوي داسې دی دی کې ناسخ دی دی کې منسوخ دی د قرآن مطابق دی دا اجماع خلاف دی دا اجماع مطابق دی په دې طریقه باندې خلک وایي دا زموږ چې کومه طریقه ده بالکل نادرست زموږ خو نه مني خلک خو زه د مفتی احمد شفیع رحم الله خبره خیم اب ویل تم حنفی بنو اس پابندی نشته حنفی جوړ شه لیکن حدیث کو حنفی مت بناؤ د حدیث نه حنفی ما جوړو کنه ځکه امام ابو حنیفه ډېر وروسته پیدا شوی دی رسول الله کله وفات شوی دی دا چې ګورې دلته کې دغه یو مسله جوړه شوې ده چې کوم سړی حنفي هغه تشدد تر حده پورې حنفي دا درست طریقه نه ده
متعصب حنفي کېدل نه دي پکار. سړی دی د بل دلیل وګوري هغې ته دې غوږ کېږدي خو د قیامت پر ورځ به دغه حال وي دا کوم چې دی. دا قرآن وایي دا د یهودو د نصاراو چې دواړه صحیح ادیانو د هغې آپس کې اختلاف راغی، هغه آپس اختلاف هغې اصولي اختلاف وکړه، الله یې زه پکې فیصله کوم. دا عذاب له لړل، دواړه عذاب له لړل. دا یې روونکي آیاتونه دي، ته سوچ کوئ خلک لچک پیدا کړي. موږ تا دا نه وایو چې ته حنفیت پرېږده، موږ دا پرچار هم لګو. خو خلک چونکې دلته کې خفګان سړي له په دې ورشي چې یو عامي سړی وایي ته به هغه ته قرآن حدیث پیش کړه، وسه وایي زما د امام دا مذهب نه دی. لکه دا تا د چا خولی د امام دا مذهب نه، دا د قرآن او حدیث مقابله کې تا امام ابو حنیفه ودرو، اسه معشوم اوسه کافر ہوگا. دا پوهیږي نه غریبانان د هغه اجتهاد په هغې ځایونو کې تسلیم که بېشک چې هغه فرعي مسله ده، پهې کې نصوص متصادم دي یا پهې کې ته په ناسخ و منسوخ نه پوهېږې یا ډو پوهېږې نه، ټیک د هغه اتباع شروع کړه. کوم چې عالمانی کم سے کم ګوري دی چې د هغه کم کم اجتهاد کې خطا ده. دا طاقت دلته خلکو کې دین دا نشي ویلی چې د امام ابو حنیفه دا اجتهاد خطا ده. که مونږ دا ووایو دې باندې مونږ د اتوار د کلاس کې ډېر بحثونه کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته لړ نو هلته خلکو تعبیر النخل کو، د نر کجورې نه به څه بور راواغست نو ماده کجور کې به هغه واچو. تر هغې طریقه و زمیندار خلکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل وی دا مه کوئ. بس هغه مسلمانان دي پرېښود. پاکال باندې کجوري کمې شوې، شکایت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتل کجوري ولې کمې شوې دي؟ هغې ویل چې کله موږ تعبیر کوو ته الف به یې تعبیر څه کال تاسو منع کړو. دا اجتهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحیح دی که خطا دی؟ پیغمبر خطا کېږي خو د امام ابو حنیفه نه خطا کېږي. خبره زموږ دغه دی که کله به د امام ابو هریره اجتهادي حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امتیانو لاس خپې به پړقېږي په اودس کې. ابو هریره په دې کې اجتهاد وکړ چې زه به لاسونه تر ترخونو پورې وینځم او خپې به تر امغانو پورې وینځم. اجتهاد صحیح دی؟ قرآن چې کوم ښودلی دی حدود د لاسو او د خپو هغې کې څه دي؟ مرافق او الالکعبین. دا اجتهاد صحیح دی؟ دا خطا دی. دا ابو هریره اجتهاد خطا کېږي نه. لیکن که ته دا وایې چې قاسم نانوتوي رحمه الله ته خطا شوی دی، بیا ګوره تا دا 200 ځله خلک کافر وویل. دا څه مصیبت جوړ شوی دی ملک کې. ته بالکل دلیل سره خبره کوې او دا به ووایې چې دا خطا دی، صاحب نه دی. بیا په دې ځان پوهېول غواړي چې د امام اجتهاد کې او د نبی په اجتهاد کې فرق وي. نبی کې یو داسې اجتهاد وکړي چې د هغې تعلق دین سره وي. تعبیر النخل خو دنیا سره اجتهاد و ځکه پای نقد رانغی. خو که دینی اجتهادي رسول دینی اجتهاد وکړي او خطای نو پای باندې پاس نه تنبیه راشي چې بیا وداسې نه کوي. لکه یو ځای کې قسم خوړلی او زه به ګبین نه څکم، دیني اجتهاد وکړم آینده به زه ګبین نه څکم. نو قرآن څه وایي چې ټیک ده څومره ګن ګرج کې یا ایها النبی لم تحرم ما حل الله لک تبتغي مرضات ازواجک. دا عجیبه کار دی. اجتهاد خطا کېږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، اجتهاد خطا کېږي د صحابه کرامو، اجتهاد خطا کېږي د فلان او د فلان. خو که مونږ وایو د فلاني اجتهاد خطا دی وي کنه ورته کم عقل وي. اجتهاد چې خطا شي الله یو اجر ورکړي د الله بنده. مونږ صرف دا وایو چې اجتهاد خطا شي نو پای کې اتباع نه وي. د نبی د اجتهاد د خطا لپاره وحی راشي نه هغه اجتهاد پرېږدي. بیا خو د پیغمبر نه وروسته وحی شته نه. نو مونږ هر امام د پیغمبر په ځای کېنولی چې هغه څه ویلي منو عن ټیک دي. مونږ خلک دې مصیبت نه راوباسو.
دا نه وایي چې ته د امام حنیفه اتباع مه کوه تقلید مه وکړه، خو دلیل وګوره، د هغې استدلال وګوره چې ته عالم یې، هغې نه وروسته بیا وګوره چې د اجتهاد کې صحت تر کومه حده پورې دی، خطا تر کومه حده پورې دی. ته که زما په خبرو نه پوهېږي یا بد در باندې لګي نو د امام طحاوي کتابونه وګوره، لنډه خبره ده. لکه نن سبا تاسو د سهار مونځ کوئ، نو د سهار مونځ چې شروع کېږي نو څه ټایم شروع کول پکار دي؟ تیاره کې شروع کول پکار دي، او دا به تیاره کې ختمول پکاري که رڼا کې به ختمول پکاري؟ دا به رڼا ته رسي. زمونږ د خلکو دلیل دلته کې څه دی چې جی اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. ترې څه معنا چې په تیاره کې رڼا کې شروع کې؟ دا امام طحاوي کتاب راواله شرح معانی الاثار، نو تا ته پته ولګي چې اسفرو مطلب دا چې دا تیاره کې شروع کا او دومره وګدېږه چې هغه اسفار ته ورسي. دا تحقیق وکړي نو بیا وایي چې دا مذهب دی د امام ابو یوسف او د امام محمد او د امام ابو حنیفه. زه خیال شم انشاءالله جزې ته ورسو دا به کتاب مخاف ستا د عمل کې په دې عمل کې اوس خو بالکل خالص رڼا کې کوي که نه، یو درې څلور ورځې پس چې کله روژه شي نو بیا به تیارې کې کوي او تیاره کې به ختموي. یعنې نه کال سر د پیغمبر اتباع کوي او نه په روژه کې د پیغمبر اتباع کوي، د خپل خواهش اتباع کوي. بیا دا کومه نقشه چې دلته کې ده د دې مخالف یو بله نقشه ده، تاسو کتلې ده؟ د دې او د هغې 15 منټ فرق دی. هغه هم په ساینسي بنیادونو باندې جوړه شوې ده او موږ د هغه زیاته صحیح ښکاري. ما هلته چلولی هم د میاشت نیم. خو دې کې اوس مسله دا ده چې مثلا نن سبا مونږ مونځ دې کې په څه ټایم دی دې ګړی کې 6 منټه د پاسه او پای کې سار کېږي 10 منټه د پاسه. صبح صادق څه ټایم راخېږي 10 منټه د پاسه څلور مخکې شو که 10 منټه 15 منټه د پاسه. خو دا کم خلک چې 15 منټه پس مونځ کوي، یعنی 15 منټه کم بانګ وایي که نه، او دی بالفرض 10 منټه د پاسه ودرېږي، نو د هغې نقشې مطابق خلاصوانه یې راختلی نو شپه کې مونځ کوي. یعنې خلک ټول ویښي دی که نور څه وجه نشته، خو خلک ټول ویښي پېشمنه یې کړی دی. خو د هغې د رضا ساتلو دپاره مونځ وختي شروع کړي بیا وختي ختم کړي، یعنی په تیاره کې شروع کړي او په تیاره کې ختم کړي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع نه ده، دا د خلکو اتباع ده. او نن سبا داسې کړي چې په رڼا کې شروع کړي رڼا کې ختم کړي، دا هم د پیغمبر اتباع نه ده. اتباع څه ده؟ اتباع هغه ده چې اسفروا بالفجر فإنه اعظم پېژنې ته. دا ښکلې نه په عربۍ پوهېږي نه په حدیث پوهېږي. مونږ چې چا نه تپوس کړی نو هغه څه وایي، مونږ ته خپل استاد ویلي وو چې کله مونځ په رڼا کې کوي نو ډېر خلک ورته راشي، خو چې خلک ډېر راشي نو اجر ډېر شي. پیغمبر اعظم ویلی دی، ته په اعظم او په اکثر پوهېږي؟ اعظم هغې ته وایي چې د هغې جسامت غټي، عظیم اجر به میلاویږي هغې چې تا د سهار مونځ اوږد کړي. نو چې تا تیاره رڼا کې شروع کړو نو خلک خو ډېر شو، لیکن هلته کې د مونځ د قضا کېدو هم خطره ده، ځکه یې مختصر وکړي. نو خلک خو ډېر شو، د ډېرو خلکو اتباع اجر میلو شوي، لیکن عظمت نشه میلو. پیغمبر اکثر للاجر نه وایي، اعظم للاجر. نو دا ګرانه یې مونږ چې خپله دې جماعت کې شروع کوو لږ نو سهار به 2 کسانو یا به 3 کسانو، دا ګران کار دی. خو دې باندې څومره موده ولګېده په دې جماعت، څومره چې زما عمر ده هغې دا ځای له راغله. اوس که دلته کې دغه شان یو تسلسل الله قایم کړي چې دغه شان خلک وي نو دا خلک به نور هم انشاءالله ترقي وکړي دې لحاظ سره. او که نه دغه شان خلق پرې رانغې دا بیا واپس لړ شي، ځکه انسان آرام طلب دی. دی په دې خوشحالېږي چې به د انور نه مخکې یو 2
ټونګي وي بس مونځ وشي. او د احنافو بل مسلک دلته کې دا دی چې مونځ به د مکروه ټایم نه دومره مخکې ختمول پکاري چې که بالفرض د مونځ خراب شوي نو چې دی پای کې د سنت مطابق صحیح مونځ دوباره وکړی شي. تاسو کې بیا پته مو لګي دا کم نن سبا چې کم خلک مونځونه کوي د سره دوباره کولی شي مونځ. بلکې زموږ خو تجربه ده چې مقتدي راشي او دس کوي امام استاد سلام ګرځولي د سهار مونځ هم دومره مختصر داسې امام ابو حنیفه بدناموي. دغه مذهب دغه نه دی، دغه مذهب دی. دا وضو خیم ته دا خلک د امام ابو حنیفه په مذهب نه دی، دا د کاکا او د ماما او د پیر صاحب او د پلاني صاحب نه دي په مذهب باندې. امام ابو حنیفه معصوم سړی نه، ډېر لوی امام دی، ډېر لوی مجتهد دی. انسان چې د هغه بلندۍ ته ګوري ټوپۍ ته ورځي. علمي لحاظ سره ډېر لوی سړی دی. بار کې زمونږه فرعي اختلاف هغې له مونږه اصولي رنګ نه ورکوو، ورنه یهودیت او نصرانیت جوړېږي د دې نه، بلکې جوړ شوی دی نه دی پکار داسې. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، دا زجر دی په دې لحاظ چې دا الله جماعتونه منې کوي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، یو کس دا آیت وایي نو بیا وایي چې حکومت له نه دی جایز چې هغه موږ له لیکلی شوی خطبه راکړي او هغه خطبه دې موږ په جماعتونو کې بیانوو. دا قرآن داسې خلکو ته پاتې شو. دې خلکو ته پوزه کې نوکیل اچول پکار دي. دا پوهېږي نه د امام د جمعې خطبه څه شی دی په دې پوهېږي ته؟ دا د امیر المؤمنین د خپل قوم سره خطاب دی. او ستا فقه حنفي کې لیکلي دي چې جمعې خطبه به څوک وایي؟ امیر المؤمنین یا د هغه نماینده، د هغه نماینده به چا سره لیکلی شوی خطبه جناب. دا اسلامي اصول دي. عرب ملکونه ولې سم دي که څه وجه ده؟ هلته زموږ نه ډېر خودکار او خودکش خلک دي. دا یې خطبه یو څوک یو بل ته کافر نه شي ویلی. هغه شی به وایې کوم چې تا ته د خپل مرکز نه راغلی دی. زمونږ اختلافي مسلې زما په خیال 5% وي ټولې چې راجمع کړي، او اتفاقي مسایل زمونږ 95% دي. نو دا هغه اتفاقي مسایل نه موږ لاندې جوړ کړه. اختلافي مسایل زمونږ ډېر لږ دي. زمونږ پاکستانی فوج کې هر قسمه خلک دی، لیکن هلته کې ولې اتحاد موجود دی. هلته یو خطبه ویلی شي او دا ضروري ده. دلته کې خو دا مسله ده چې یو به یو دا اپریشن کوي، بل به دا بل اپریشن کوي. ما څوک ونه لیدل چې قرآن یې مخې ته ایښي د هغې د یو آیت وضاحت وکړي په مخه باندې. سیاستونه به کې شروع شي، یو څه شروع شي، اکاړه جوړه شي. دا جایز کار نه دی. د آیت کریمه دا مطلب نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خطیبان په خپله مقررول، ټرین کول به چې دا به وایي دا به نه وایي. یو سړي دا ویلي چې من یعص الله والرسول، څوک چې د الله او د رسول فرمان برداری کوي جی انداز کې ویلې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل بیس الخطیب وانت ډېر ناکاره سړی. تاله یو سیاق کې نه ویل پکار، تاله جدا جدا ویل پکار. دا پکړ دکړ پکار دی. دلته کې خو خلک چل زده کوي په ممبرونو باندې. راشي خوشي جمعه د سپیکر ته ودرېږي، تقریر به کوي، خلک به راځي کینی وا امام استانه څوک تپوس نه کوي څه وایي. یو ځل زمونږ ناظم صاحب د الله صحت ورکړي غله بیمارو بار لړ نو ماته جمعې مونځ به ته وکړې. مونږ دا جماعت خپل نړولی هغې روز نو زه لاړم چې لاړم یو صاحب هغه روز باندې کراچۍ نه راغی، خو هغه ته پته ولګېده چې ده ته یې تقریر ویلی. نو زه راغلم، ما نه وروسته احمد لوي راغی، هغه صاحب وښود تقریر ته، نو اردو کې تقریر شروع کړ. یعنې ما په دې وجه باندې چې د هغه خیال نه و چې دا کراچۍ ده زما مخالفت کوي. زه خو ناست وم، ما یې خو ستاسو جومات ته کوئ. یو ساعت پس ورته احمد علي وویل چې دا ولې کراچۍ ده که دا لاهور دی، دې کې څوک په اردو پوهېږي. یعنې ضد او عناد کې محض تعین زما شو چې بھائی خطبه به دا سړی ووایي. د پاسه پرې هغه راغی، ولې دا زموږ جومات، دا زمونږ حالات دي.
په جماعتونو باندې قبضه د نسبونو دا غلط دی. دې باندې علم قبضه پکار ده. مساجد د الله دی په دې معنا چې دې کې به د الله د دین دعوت چلیږي. الله ته خلق راوړل کېږي. سجدې و الله ته، الله نه سوا بل چاته برآمدت شرعي. لیکن د دې دا مطلب نه چې کنه حکومت دا نشي کولی، دا کولی شي. جاوید صاحب خسړې دی یا خراب خو کله کله یو خبره کوي، هغه وی دا سیاسي پوسټ دی، ممبر سیاسي پوسټ دی. د کله نه چې زمونږ حکمرانان خنثی مشکل شي دي کنه، نو دا سیاسي پوسټ لري شوی او دی وایي لوی مشکلاتو کې نه خدي دا دی سیاسي پوسټ. او دا حقیقت ده چې دې ځای کوم روانه کیږي بل ځای نه کیږي، او دې ځای چې کوم خوالي کیږي بل ځای نه کیږي. دې ته ازلم په دې وجه وایي چې دې د الله جماعتونو کې توحید بیانول نه پرېښودل. خو دلته ګوره قرآن دلته وایي من ازلم ممن منع، من ازلم ممن منع. ازلم په مانعینو کې، ازلم په مانعینو کې. په دې صورت کې ورسته وایي 140 آیت کې ومن ازلم ممن کتم شهادة عنده من الله. هلته کې من ازلم من الکاتمین، پټون کې هډيري کنه کاتم. د ټول لوی ظالم په کاتمینو کې هغه دی چې هغه د الله گواهی پټوي. من ازلم دې ته خلک وي دا تعارض دی په قرآن کې. حکم اعتراضونه چې کړیو کنه په سیدنا عبدالله ابن عباس په امام احمد باندې هغې دا جوابونه کړیو. دا یاد ساته دا سره من ازلم من المانعین، من ازلم من الکاتمین، ومن ازلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب. ہاں سورۃ الانعام آیت 21 کی. من ازلم من المفترین، سوک دلوے ظالم دا چنا چې جوړی په الله باندې درو. یہ درو جوړونکو کې د ټول لوی درو جنا غره چې په الله درو جوړی. اصلورم ذکر راضی سورۃ الکهف آیت 57 ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنها. ازلم په معرضینو کې مخړون کې خلک خډيري، خو مخړون کو کې د ټول لوی ظالم څوک دی چې هغه ته د الله د کتاب علم ورکړي شي، پوهه ورکړي شي، هغه هغې نه مخ واړوي. نو دا ازلم سلور صیغې دي، سلور آیتونه دي قرآن مجید کې. من ازلم ممن منع مساجد الله سورۃ البقرہ آیت 114، اور من ازلم ممن کتم شهادة عنده من الله سورۃ البقرہ 140، اور من ازلم ممن افترى علی الله کذبا سورۃ الانعام 21، اور من ازلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنها یو سورۃ الکهف 57 اور بل سورۃ الف لام میم سجدہ آیت 22. دا ازلم ازلم سوک لوی ظالم دے په مانعینو کې، سوک لوی ظالم دے په مفترینو کې، سوک لوی ظالم دے په مخړونکو کې. اور بلا ازلم 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 خو اصل کې هغه افضل التفضیل چې بل سوک نه داسې کنه. نو قرآن دیږي کلاسیفیکیشن یعنی انواع خودل چې بعض په کاتمینو کې ازلم دی، بعض په مانعینو کې ازلم دی، بعض داسې دی، بعض داسې. د سنا منې کوي ان د خبره نه یذکر فی اسمه چې یاد کړی شي په دې کې نوم داغه. ای یذکر فی اسمه د دې لاندې شیخ زاده لیکلی دی ته تفسیر بیضاوی چې کوم محشی حاشیه لیکون کې هغه وی عام لكل من خرب مسجدا. دا آیت کریمه عام دی، هر هغه چاته شامل دی چې هغه جماعت خرابوي. جماعت بنه خرابو، دکانې بنه تو ګوبه دی کې ته دې د اشیاء غلط استعمال ونه کو. جماعت کې به ګن نه پھیلاو، په داسې طریقه به جماعت کې نه کینو پاسو چې د بل منځګزار عبادت ته مونږه نقصان ورکو. دا بل سړی د منځ کول نه منې کول دي. جماعت کې ذکر بلجار حرام هم پدې دی چې بل څوک ذکر کی نه بیان شي کولی، او چې بل څوک منځ کی نه منځ نشي کولی. ناغوی دا عام دی من ان یصلی فی و یذکر فی اسمه وهو توحید. اسم نه مراد هغه توحید اخلي. څوک لوی ظالم دی دا هغه چا نه چې بندوي د الله جماعتونه د دې خبرې نه چې یاد دی کړی شي په دې کې توحید داغه وسعا فی خرابها او کوشش کوي د دې په خرابوالي کې.
دا ډېر لوی ظالم دی. د مسجد خرابوالي کوشش به نه کوو. د دې وجه نه دا ماشومان پوهه کوي چې جماعت بار دیوال باندې هم کت کت نه لګي، او دا سیاسي غویان هم پوهه کوي چې په جماعت باندې خلک سیاسي نارې نه لګي. دا څیزونه پرېږدئ، دا غلط دي. د جماعت احترام دومره لازم و. صحیحین حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت مخکې دیوال باندې وکتل چې چا پوزه سونډ کړې ده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پاسېد، خپله کیړی راواغسته، هغې نه وریجو. د دې نه لږ احترام زده کړي خلک. دا څوک پې عجیبه عجیبه کنځلې لیکي، جماعت نه دی، بس څه دی نه. یعنې مسلمانان د الله د کور په خدمت نه پوهېږي، ګندګۍ هم ده، عجیبه عجیبه حرکتونه کوي. اولئک ما کان لهم، دا کسان مناسب نری د دې دپاره یدخلوها چې داخل شي دې ته الا خائفین، مگر په یره یره. جماعت ادب د جماعت ته جرا دی خوف کوونکي راشي. یا دا کم خلک چې د جماعت به احترامي کوي نو هغې ته یره ده چې دې له پکار داري ودې یریږي چېرته الله دې په جماعت کې غرق نه کړي، الله یې جماعت کې تباه نه کړي. د دې لپاره په دنیا کې خزي رسوایي ده، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، او دې لپاره په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب، دې کې شمال او جنوب مقایستاً حذف کړي دي. دا د عربی اسلوب دی، عربی اسلوب دی، عربی انداز دی، څه قاعده نشته دې لپاره. ولله المشرق والمغرب، او دا الله لپاره طرفونه د مشرق او د مغرب دي. دا آیت څه سره لګو؟ دا منع مساجد الله سره لګي. رسول الله یې منع کړو کعبې ته به نه راځېږه. اوس هم ډېر خلک یو سړی وګوري چې رفع الیدین کې دې جومات ته بیا نه راځي، ستا پلار جومات ته نه به راځي، ولې به نه راځي؟ پورې یو جومات ته په هغې کې پخوا یو مولوي صاحب لیکلي وو چې چا ټوپی نه وي په سر دې جومات ته نه راځي. هلکه دا خو د الله کور دی، خپل کور نه یې منې که د الله د کور نه نه شي منې کولی. هغه ته وایي چې وایي ټوپی په سره وه، جدا خبره. عجیب و غریب حرکتونه کوي. رستم کی یو مسجد و پہے کی لکھی چې اس مسجد میں غیر مقلدین کا داخلہ ممنوع ہے. دا جماعت ته که دھرمشالا جماعت ته، بس جماعت ته، جماعت ته غیر مسلم هم راتلی شي، مشرک هم راتلی شي، کافر هم راتلی شي، پرې چې راشي هغه ته خپل پیغام ورسوه. حجاز مقدس ته نشي تللی، کافر مشرک هلته د هغې داخله ممنوع ده. باقي نورو جماعتونو ته تللی پرې چې لاړ شي. ستا اخلاق به زده کړي، ستا عادتونه به زده کړي، ستا عمل به پخپله وویني، شاید چې د هغه زړه کې نرمي راشي. دا پابندۍ لګولې دي. اوس پنجاب کې ډېر جماعتونه داسې دي په کې تبلیغیان نه پرېږدي، چې د جماعت بندۍ ځلندۍ کې ورته خو دې هلته کار کوي، کافي کار کوي او ښه کار کوي. دا ولله المشرق والمغرب هغې سره لګوي. او یوازې د الله لپاره طرفونه د مشرق او د مغرب دي، او د شمال او د جنوب هم. مولا عبدالسلام صاحب به دا معنی کوله، طرفونه د مشرق او د مغرب الله دي، او د شمال او د جنوب هم. دا هم د هغې دا مقایستاً حذف کړي دي. دا یې ترجمه چې کوي دا خلک بریکټس کې ولیکي دې لپاره چې دې تشریحي لفظ خو جوړ شي خو ترجمه نه. فاینما تولوا فثم وجه الله، دلته وجه الله راغی نو خلک وی وجه د الله صفت دی، تعویل به نه کوي. وی تعالی نه عربي درځي نو تا قرآن ویلی د الله صفت وجه الله دی بېشک، لیکن دلته کې وجه د الله د صفت پته ور نه دی، دې ته قبله وایي. دا مسلمانان چې قبلې ته مخ کوي ولې مخ کوي؟ دا قبله ده، الله دې دپاره تعین د دې کړی دی. لکه یو سړی جماعت کې منې شي نو چې هر ځای کې لمونځ وکړي نو به د الله قبله ده کوي ته ورته وجه دلته مراد قبله ده. د الله صفت په طور دا نه ذکر کړي دلته کې. د الله صفت وجه راغشته دی بلا کیف، لیکن دلته دا تعویل نه دی، دا ټرو صحیح معنی ده. عربي لغت کې د وجه دوه معنی دي، یو مخ، دویم قبله. دا انسان چې متوجه کیږي قبله ته متوجها الی الکعبة الشریفه، د دې څه مطلب دی؟ زه متقبل یم، مخ کړی مې د قبلې ته،
عربي کې مفهوم دغه دا تقریبا هر مفسر لیکلی خو چا چې په سترګو باندې پټه پرتی دلته کې ناغوي تاسو هم جی تعویل وکړو موږ تعویل نه راغلی دلته مراد دغه دی تعویل نه دی تعویل به موږ هغه ځای کې وکړو بیا چې کل شیء هالک الا وجهه کال ته موږ تعویل کو نه بیا وکړو شي هلته کې واقعي د الله صفت دی دلته د الله صفت نه دی اینما فاینما تولوا نو هر خوا چې تاسو مخ کو فثم وجه الله نو هلته کې د الله قبله موجود ده په دې آیت کریمه نزول په یو خاص حالت کې شوی دی هغه دا دی چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د شپې بهر تلي سنن ترمذی حدیث ده او دې آیت کریمه لاندې سنن ترمذی کې لیکل کتاب التفسیر کې د شپې لاړ چاته سمت نو معلوم نه چا دی خوا مونږ کو چا دی خوا هر چا خپل اجتهاد باندې مونږ کو سار شکایت لګید رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلکو هم دغه شان کړل آیت کریمه نازل شي دا مطلب نه چې قبله ته مخ کول شرط نه دی قبله ته مخ کول شرط دی خو یو ځای داسې چالته تیار ده او تا ته سمت نه معلومیږي یا روز ده لیکن تا ته سمت نه معلوم د قبله چې کوم خالق نو خپل تحریو کا کوششو کا تا چې هر طرف ته مخ که بس تا قبله دغه طرف ته دومره به یي چې که د مونځ دوران کې څوک سړی راشي زنانه راشي ماشوم راشي او تا ته وایي چې کاکا قبله ستا شا طرف بیا مونځ کې ته وشه خیر ده مونځ په دې نه ماتېږي تحویل قبله حکم نه دلیل دی دیکھے نور څه دلیل ګوره تحویل قبله چې کېدو نو ماسپخین مونځ کې شی وکړه رسول الله دو منځونه بیت المقدس دو رکعات بیت المقدس ته کړي دو رکعات وروسته بیا بیت الله ته کړي مونځ کې ته وشه دی अब وایه ان شاء الله نږدې ځای راځي تفصیل به ووایه ان الله واسع علیم بشک الله فراخی راستون کې عالم دی دې سره دا خبره هم یاد وساته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله پسورلې سورو سفر کې وو نو د نفل د پاره باغو راکوزیدنه نفل به پسورلې باندې کول اینما یتوجه هر خواجه به مخرط روان به چې کله فرض منځ به کو بیا به سورلی ودرولا قبله ته به مخ کو تکبیر تحریمه به کو بیا وک سورلی عرفات نه مطلب دا تفصیلات هم د حدیث په کتابونو کې شته خو زمون خلک ته واقف پدې نه چې دی حدیث خو نه زه لګرامو کې